څوک د انتشاري نوم دي، څوک را باندې د شري نوم دي، څوک را باندې چې دی د ایجنټ نوم دي، څوک را وایي دا د فوج خلاف دی، څوک وایي د ملک خلاف دی. ما ته خو خپلې نامې هم نه دي معلومې چې په ما باندې خلکو څومره نامې کېښودلې. د طرف نه د دې ټولو سپین ږیرو د مشرانو د طرف نه د خپل باجوړ د دې سپین ږیرو د طرف نه خپل ورور صفدر مومن ورته ویم او کلیمزی ورته ویم، خو زه ورته انقلابي ویم. انقلابي صاحب ته د ټولو د طرف نه ستړي مه شئ او په خیر راغلی ویم. خبرې به انقلابي صاحب کوي، زه به صرف دومره ووایم انقلابي صاحب چې دلته راغلی دی او دلته ناست دی نو دې له نه دی راغلی چې انقلابي صاحب به دلته ووټ غواړي او سبا به ناظم الله جوړېږي، یا به سبا اسمبلۍ ته ځي او ایم پي ای به جوړېږي، یا به ایم این ای جوړېږي. هغه چې دا خپل ټیم خراب کړی، خپل ژوند یې دې ته وقف کړی، نو هغه دا نه غواړي چې زه د ایم این ای جوړ شم، دا نه غواړي چې زه د ایم پي ای جوړ شم، دا نه غواړي چې زه د ناظم الله جوړ شم. په دې کورسو باندې ډېر خلک ناست دی خو د خپل مفاد دپاره راغلي. د ده مفاد دا دی چې زما او ستا بچی د آیسو والا جوړ نه شي، زما او ستا بچی د چرسو والا جوړ نه شي، زما او ستا باندې چې په پښتون کمیونټي باندې په پنجاب او په سند کې دا کم ظلم او زیاتې کېږي چې دا نه کېږي. د پښتون په منځ کې چې دا کم نفرت جوړ دی چې دا ختم شي، مینه او محبت یې قایم شي. د پښتونولۍ دپاره راپاڅېدلی دی. د دې دپاره چې انقلابي صاحب دا کم سټرګل کوي، کم جدوجهد کوي، نو ده ته هم یقینا خراجي تحسین پیش کوم او یقینا دا د یو بهادرۍ مثال دی او دا یقین دهاني ورکوم هم د خپل طرفه، هم د دې خپل باجوړ قوم د طرفه او د دې مشرانو د طرفه چې د پښتون د تحفظ دپاره، د پښتون د ورورولۍ دپاره، د پښتون د تحفظ او د امن دپاره انشاءالله تعالی چې په هر مقامي په هر ځای کې مالی جاني هر قسم تعاون به سره کوو، شانه به شانه به در سره ولاړ یو او انشاءالله تعالی که جیلي اول نمبر به ځو، که تاوان اول نمبر به کوو، ته به مخکې موږ به درپسې یو. موږ ته هغه ځای راکې وه چې کوم ځای سخي، ته صرف خبره کوه نور کار ټول زموږ دی انشاءالله تعالی. او زه یو ځل بیا انقلابي صاحب ته د زړه د کومې نه خوشامدید او په خیر راغلی ویم، ځکه چې ډېر خپل قیمتي وخت او خپله زندګي موږ ټول کاروبار ته وقف کړې ده او ده زموږ او ستاسو ټولو خدمت ته وقف کړې ده او یقینا چې څومره هم شکریه ادا کړم نو بیا هم کم دی او باقي ستاسو د ټولو نه معافي غواړم او به د دې دپاره به یو شعر ډالۍ کومه. وایي ګل چې د ګلاب وي نو ازغي به ورسره وي، وایي ګل چې د ګلاب وي نو ازغي به ورسره وي، وایي وي چې صفدر خان نو ازمري به ورسره وي. السلام علیکم. مخکې د ټولو شکریه ادا کوم، زبردست مهرباني الله خوشحاله ساته چې زمونږ په یو کال باندې زمونږ په یو میسج باندې تاسو ټول دلته راغلي. خو دا هغه غرونه راغلي دلته چې هغوی وایي چې موږ اتفاق راوړي، هغه غرونه نه دي راغلي چې هغوی وایي چې موږ پارټي بازیان راځي. ما ته دومره پته ولګېده دا هغه مخلص غرونه راغلي کوم چې لاهور کې پاتې کېږي چې که هر څوک وي چې موږ اتفاق راوړي. دویمه خبره دا ده چې په لاهور کې زموږ ډېر محترم او درانه مشران شته، تنظیمونه شته دی لکه مومن لویه جرګه، مومن لویه جرګه رجسټر پاکستان، نو بابي جان اجي تنظیمو، دا زموږ دپاره ډېرې قابل قدر او قابل احترام دي. که د ماریا بچی کوم کیس شوی و هغې له موږ راغلي نو هغه مومن لویې جرګې چونکې اواز وکړو ویل راشئ موږ 2 پیرې راغلو. اوس به راشو د اتفاق او د اتحاد خبرو ته. ورونو تاسو ته دا زه ویمه چې ځان له دا نه ده چې موږ په ودونو کې یو بل سره میلاو شو، په مړو کې میلاو شو، یا چې دی سیاسي غونډو کې میلاو شو. زموږ ډېرې مسلې دي، صرف په مړو باندې موږ له یو بل سره همدردیانې یا په یو وړه لانجه باندې همدردیانې نه دي پکار. دا ځوانان چې دي دلته به سکولونه وایي، سبا د غټې غټې زموږ د حقوقو خبرې را روان دي چې موږ دا کشران داسې راغټ کړو چې سبا له دوی خپل حقوق وپېژني، ورته ودرېږي. زه دا نن چې رالم نه راتلم، ما دا 1.5 کال 2 کال یا 8 میاشتې وشوې دې کیس و، موږ پکې کار نه ساتلو، غاړې ته ناست وو، موږ هېڅ خبره نه ده. خو نن چې رالم صرف دې دغه مه رالم چې زموږ لاهور مومندان پښتانه دا د یو بل څه ډېر لرې وتي دي او خدای مکه دا خلک دا لاندې چې کوم خلک دي دې پاټو کې منډه یو بل څه مړي ژوندي پرې نه دي، ځکه چا ته لور ناست دی، چا خور ناست دی، څوک تربور دی او مړي ژوندي یو بل څه پرې نه دي. هغې نه ښه دا ده چې موږ دا ټول یو اتحاد ساتو. دلته چې دا کوم حساب روان دی ستاسو دا مسله وشي په هغې باندې چې دی که یو کس راوچت شي
لکه څنګه دا د ماریه بچی کیس دی د هغې نه علاوه کامران شهید کیس و کوم چې ډاکوانو شهید کړی و که یو به یې سي چو له لاړې بل به ډي اس پي له لاړې بل به یې سي سپي له لاړې ګوره دا ورته ویم داسې وخت به راشي چې څوک به د شرمه او د یېرې خپله مسله شاته نه وایي چې که ورته ومې ویله پاجیبازۍ ته خبره ځي یو به وایي چې ما دله اوچته کړې ما پسې به ودرېږي بل به وایي چې ما دله اوچته کړې ما پسې به ودرېږي هغه مسلې به خلک باقسې هغه مسلو کې فساوي ورونو اتفاق لازمي دی که دلته په صرف په پښتونخوا باندې موږ له اتفاق نه دی پکار په لاهور د ټول نه زیات لازمي دی ولې دلته موږ راغلي مزدورۍ ده دلته موږ مسافر دلته چې یو بل پسې موږ کلک ولاړ یو بل پسې دلته زموږ هسپتال راځي تاڼه راځي کچرۍ راځي تعلیمي ادارې راځي هر څه راځي چې په هغې کې موږ د یو بل سره کومک وکړو د یو بل سره ودرېږو نن هفته مخکې موږ ته یو زموږ یو تکړه ملګری دی هغه راته وویل چې یاره داسې مسله ده تاریخونو له خلک لږ کم راځي په دې ګواهانو باندې لږ پرېشر دی په دې ګواهانو لږ پرېشر دی که موږ د تاریخونو ته لږ راګڼ شو نو مهرباني به وي دا پرېشر د ګواهانو نه کم شو ځکه چې نن سبا په دغه کیس کې ټول کیس چې دی دا به د ګواهانو نه ساتېږي د مدعي نه نه ساتېږي دا ورته پته ده او چې کله ګواه کړوري هغه کیس به موږ ګډو چونکې دا ځان له دغه کورنۍ کیس نه دا ټول عموما د شرم او د حیا خبره ده نو دا موږ داسې سړی نه شو پرېښودی د هغه ګواهانو د زړه د کېښودو دپاره او د حوصلې دپاره موږ ویل موږ ولې نه درځو دغه تاریخ ته موږ ټول درځو موږ ته د لاول سر نه پته وه چې دا تاریخ او دا مسله چې ده دا ټوله لویه جرګه هینډل کوي په دې باندې موږ د لویې جرګې عزت نور هم سیوا کېدلو موږ 8 ورځې کمپین وچلوو د باجوړ تنظیمونه د وزیرستان د بنو د اورکزۍ د کورمې د چارسدې د پېښور د مردان دلته چې څومره کمیونټي دي په لاهور کې ټولو ته ما میسیجونه وکړل ټلیفونونه وکړل ټولو تنظیمونو مشرانو ته چې وروره 2500 کسان کم از کم 2500 کسان د عدالت مخې له موږ له پکار دي چې زمونږ یو یونټي یو اتفاق شو کړي خلکو ته چې پښتانه په دې غم باندې خفه دي او ټول په اتفاق ولاړ دي خو په اخرۍ شپه باندې موږ ته اطلاع وکړه چې یار تاسو مه راځئ تاسو شر ساتوئ زه اریان په دې وه چې په ما باندې څوک د انتشاري نوم دي څوک را باندې د شري نوم دي څوک را باندې چې دی د ایجنټ نوم دي څوک را وایي دا د فوج خلاف دی څوک وایي د ملک خلاف دی ما ته خو خپلې نامې هم نه دي معلومې چې په ما باندې خلکو څومره نامې کېښودلې دا فیصله په تاسو که ما چېرته د چا خپې والي چېرته مې سیاست کړی چېرته مې ذاتي مفاد کړی چېرته مې چاندې کړي چېرته پیسې مې دغه کړي چاته ویلي چې راوړه نو بیا تاسو ویلی چې دا هلک منافق دی دروغجن دی کنکپ دی دروغ وایي زه خو په خپل وس مطابق وم که په باجوړ کې لانجه راشي هلته ځان رسوم پېښور کې راشي هلته که لاهور کې راشي هلته راځم تاسو ته ما بل اوس میسج وکړو دا هلکان اوس هم دا زیاتې کړی پرسۍ راوړي دي دوی ته ما په پیلني میسج کې ویلو چې ګوره زما کوم ځای کې پروګرام وي وروره نه د ډوډۍ وس لرم نه د چای وس لرم نه د قرصو وس لرم نه د شادي حال وس لرم چې پلاټي یا خالي او ځای په هغې یا چا حجرۍ په هغې کې ما سره څوک کېناستی شي یا بسم الله که څوک د شادي حال د ډوډۍ د چیو د قرصو د ساوند سیسټم په هغه باندې چې صفدر به دا ولګوي نو زه سیاسي کس نه یم چې زه په چا احسان نه کوم نو زموږ په غونډو کې په موږ باندې څوک احسان نه کوي موږ د حقوقو د مسایلو اواز اوچتو ورونو که تاسو د حقوقو د مسایلو اواز کې موږ سره ملګري کېږئ احسان هم ګورې نه منم ټولو ته صفا ووایم که تاسو دا وایئ چې موږ دلته راغلي یو صفدر سره ناستې شکریا م ادا کوم چې زما دا پیلنی دلته راتګ دی تاسو ټول راغلئ خو احسان هم په دا نه منم چې زه که ستاسو بچو له ودرېږم تاسو به زه کوم بچو له ودرېږئ د ځان دپاره انسان تکړه دی هر څه کولی شي خو انسان هغه دی چې د بل فکر ورسره وي راځئ چې د نورو ورونو فکر وکړو راځئ ډېر داسې مظلومان ورونه